السلام علیکم ملګرو. نننی ویډیو پیغام زما اصلاحي دی، هغه هم ماویه ته او هم نورو پښتنو ته. ماویه هر سړی ډېر ښه پیژنې چې زوړ نوم یې ګل چاحت و، خو اوس چې کوم دعوت الا الله او د تبلیغ په لاره کې راوتی دی، نو د دې نه ښکلې بهترینه لاره بله نشته دی. نو ماویه ستاسو په وجه باندې زیاتره خلک نیگیټیو سوچ والا خلک هغه وایي چې د تبلیغ امیران به هم داسې ډېر سپک سپک کمنټس ما ولیدل. یقینا چې دغه خلکو په سوچ او دغه خلکو په کمنټس باندې افسوس پکار دی. دغه خلکو په خپله هم تربیت نه صحیح نه دی شوی، ځکه د تاسو ته داسې بیټس کمنټس کوي. خو تاسو ته هم یو سوال کوم، یو نصیحت درته کوم چې خیر دی، مخکې مو سم کړي دي، آینده احتیاط کوئ. داسې قسم ته ویډیوز دا چې تاسو دا کومه ویډیوز کړې ده، دې خو زه دې خلکو ته ستاسو په ځای زه یو صفایي پیش کولو له راغلی یم. خو کم از کم تاسو ته هم یو نصیحت کوم چې داسې قسم ته ویډیوز سوشل میډیا له مه ورکوئ، لږ احتیاط وکئ. پوه شولې؟ لږ احتیاط ماویه صاحب تاسو وکئ. بل راځم زموږ د پښتنو دې ګنده ذهنونو له، هغو ته زه وایم چې د سړي زامن به د ځان نه جوړ کړي. دا چې کومو کسانو سره د په خیر کړی دی او دی ښکل کړی دی، نو دا ښکلول څه دومره بده خبره نه ده. زه په سعودي عرب کې یم، دا سعودیان چې د مانځه نه روزیه جومات کې یو بل سمیلو شي، یو بل ښکلی، په سلام کې یو بل ښکلی، نو دا څه بده خبره خو نه ده. قسم دی د دغو د سلام ته به خفه شي، ولې د دغو زړونه صفا دي، یو بل ښکلی. مونږ پښتانه د ګوتو په څو کې میلاوو، زم چې کېدی شي چې د دې مونږ نه په ورځ د قیامت تپوس وکړي شي، ځکه چې مونږ څه شي نه یو. یوه دویم چې د کومو کسانو سره ماویه دلته کې په دې محفل کې ولاړ دی، دا غاړې ورکوي او ښکلی، نو دا هم کوسراګانو اجړاګانو او دعوت الله له راوتي تبلیغ له، نو هغې ډېر خوشحاله شول چې یاره دام تبلیغ لاره دم اختیار کړله، نو دې په دغه وجه باندې ښکلی. او د دې د پاسه زمونږ د پښتنو وروڼو که الله پاک دغو ته هدایت دې ورته وکړي، که د هدایت لایق نه الله دې تباه کړي. بیا هغو پې داسې ناشنا اوازونه پرېښي دي چې هغه اوازونه د اورېدو نه دي. داسې ګنده او بیټس کمنټس یې ورته کړي دي چې هغه کمنټس د کتو نه دي. نو پښتنو د الله او د رسول خاطر وکئ، لږ خپل ذهنونه صفا کئ، نو بیا په نورو خلکو باندې تنقید کوئ. که ویډیو هم خوښه شوي مخکې د سره شیر کړئ.